زما دا سوچ و چې کوم سپیان کوم پولیس افسران موبایل کې روجماتي په ټیم کې په دې بازارونو کې موجود دي نو دي اکثر لکه روټین کې بتلل وغه زه به دغه کو ما دا دغه کو چې دی په بازار کې موجود دي ځکه چې دا وخت کې کرایم کې دی شي بیا ما دا سوچو چې را کچره موږ دی داسې په ډیوټي موجود ساتو نو بیا د دې دفترې پروګرام هم په کار دی نو بیا رو زماغه سوچ لګ نورم زیات شو چې په دې بازار کې خو به چوکیداران به می دا پړی والا غریبانان مزدوران په دې بازارونو کې او دغه شانتي په دې وخت کې د سورلۍ لاروي چې کوم خلک دي چترال تزي یا دیر تزي براول شیرینګل تزي نو دغه زما سوچ کې وانه دي د پاره منګ الحمدلله خپل حیثیت سره هغه بندوبست وکړو د وخت کې په نه ځایونو کې د دیر پولیس درستخان چې کوم دی دا په بازارونو کې خور دی زه خپل باندې هر یو افطاري ته ځم او په دې کې ډېر په ګڼ تعداد سره خلک شرکت کوي او د دې بازار د انتظامی د تعاون سره دا کیږي نو د کې دا چې یو خو پولیس په ډیوټي پاتې شي بل دا چې غریبانان مزدوران داسې لاروي چوکیداران دي ته په وخت باندې ابتاری ملو شو د پریشانۍ نه بچو دا ډېر لوی د ثواب خبره ده ډېر د ثواب خبره ده دا لومبه زمونږ ابتاری چې کوم واغه په دیر بازار کې و او زما خیال و چې را 30-40 کسان وي بیا چې موږ لاړو نو هغه تقریبا 200 نه هغه تعداد زیاتو او هغه اوس هم دغه شانتي په هر ابتاره کې زمونږ کافي تعداد وي دا به ان شاء الله د اخیری رمضان پورې به زمونږ د پروګرام روان وي ان شاء الله ډېر کامیابی سره روان دي او د کې څه قسم نه د ریاض عنصر شته دی نه موږ نوم غواړو نه په دې کې بل څه دنیايي لالچ دی صرف او صرف د الله د رضا کولو لپاره یو قدم ما دا واغشتو څنګه چې د دینه مخکې ما یو دوه قدمونه غشتي دي او هغه بالکل یونیک دی الحمدلله په دې ځل کې او یو دا ده چې د دې خلک دیندار دي غیرتمند دي پښتانه دي او په جرګو باندې ډېر زیات دي اعتماد وي نو موږ لسو میاشتو کې 742 راځینامې الحمدلله وکړلې او دا مختلف کلو کې مختلف سرکلو کې په دې باندې وسم زمونږ جرګې روانې دي او ډېرې غټه غټې مسلې په دې کې د لسو موړو د 15 موړو د شلو موړو په کورونو روپو د کورونو نقصانونه شوي هغه مسلې حل شي او یو خو دغه دویم زما سوچ دو دلته به ډېر داسې دروغ رپورټونه کېدل او بلا کیسونه به درج کېدل عدالتونه به ډکو یا داسې پیټي نیچر معمولی کیسونه به چې هغه به په تاڼه کې په لسو منټو کې مسله د مشرانو په ځای خپله باندې حل کېدی شوه لکه 406 شوه 489 شو داسې نور نو هغه به مونږ به دا سیسټم وکړو چې په تاڼه کې الحمدلله 2 روپۍ پر رضا سره په لشل منټه کې مسله حل چې وغې کې په یارونو شي نو دې قدم سره چې موږ کوم دا دویم دا قدم غشتو 2718 کیسونه دا په لسو میاشتو کې کم شو تاسو اندازه وکړئ 3006 کیسونه چې کوم دی وړاندې په بل کال کې درج شو زما په پیریډ کې 272 کیسونه درج شو نو دا یو انقلاب دی چې د خلکو ته 2700 کیسونه چې درج نشو نو دا د خلکو ته سونه پیدا شو سونه ستړونه دي بچ شو سونه د دې ته مالی پیدا شوله او ټول غریبانان خلک دي نو زما سوچ دا دی چې کومګه دي ته 10 روپۍ بچ کوي شو نو دا کوشش زما دا دی چې دا ورته دا زما الحمدلله دا دریم قدم دی چې دا کم تاسو ابتارین ګوري دا په بازارونو کې او دا تاسو وکتل چې دا په بل ځای کې نشته په دې باندې موږ سره پبلک ډیر زیات خوشاله دي الحمدلله زه یو پیر بیا دا خبره کوم چې اس قسم نه موږ نوم غواړو نه په دې کې
څوک عجیبه کمنټ کوي نه زه پروموشن غواړم نه نوم غواړم نوم هم خدای راکړی دی د سپۍ نه دي چې تر ورسېدم زه په نور نوم څه کوم نه زما دلته څه پوله پټی شته دی صرف د واحد د الله د رضا دپاره ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو قجوره چې تا د چا افطاري له ورکړه نو د احد د غر عمره ثواب تا ته میلاو شو بل حدیث کې راځي چې یو ګوټ پی یو ګوټ اوبه یا یو قجوره چې تا په افطاري کې ورکړه نو ستا دا سټ دا د جهنم د اور نه آزاد شو نو دا یو ډېر لوی د پیدې خبره ده دا د عبادت د لوټ مار میاشت ده نو په همدغه خیال لګي او نور پکې زمونږ الحمدلله الله تعالی په دې کې زمونږ امداد کوي د ډي پي او صاحب په هدایتو باندې نن زمونږ په سب ډویژن کې دریم افطاري ده چې مونږ په دسترخوان باندې په بازار کې خلک هم پای کې شریک وو زمونږ چې کوم آن ډیوټي اهلکاران دي افسران دي هغه هم پکې مونږ شریک وو او که مسافر په لارې باندې ځي نو هغه هم پکې مونږ شریک وو او مونږ عوام ته دا میسج هم ورکوو چې څنګه مونږ دا قدم اوچت کړی دی نو بجای د دې چې په مونږ تنقید او اعتراض خلک کوي هغې دې د اخلاص نه کار والي او هغې دې هم داسې په دې کې پهل وکړي او خلکو ته دا دغه سهولت فراهم کړي چې مسافر په لارو باندې ځي په بازارونو باندې تېرېږي بېکسه ناداره خلک وي چې هغې هم رجمات پټې باندې میلاو شي बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये जो मैंने प्रोग्राम देखा मेरा ताल्लुक चूँकि कश्मीर से है ये पहली दफ़ा मैं दीर के अंदर देख रहा हूँ इस तरह का प्रोग्राम रमज़ान दस्तरखान इसमें जहाँ पे DPO साहब खुद मौजूद हैं DSP साहब हैं SHO साहब हैं बड़ी खुशी हो रही है ऐसा प्रोग्राम देख के मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इन अफसरान को बिलखुसूस पुलिस के अफसरान को कि इन्होंने एक इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया मुझे खुशी हो रही है DPO صاحب یو فرشته صفت انسان دی دغسې اوس DSP صاحب دی چېرې انشاءالله د هغو په ژوند کې د هغو په هېڅ دغه کې داسې څه نشته چې په هغو باندې څه داغ لګېدلی او زه به دا ووایم چېرې هغه تاثر غلط ثابت شو چې خلکو به وي چېرې عوام د پولیس نه نفرت کوي اوس افسري په خپل ځای ده هلته چې په کرسۍ باندې ناست دي نو موږ یو شانته ریکویسټ کوو او دلته چې زموږ څه په دې ځمکه باندې ناست دي نو دا هغه تاثر غلط شو چې موږ د دیونه نفرت کوو عوام د پولیس نه چرته نفرت نه کوي ولې چې دا پولیس د عوامو نه دي په اوس DPO صاحب چې کوم طریقه کار شروع کړی دی که هغه د جرګو په دغه کې نو په دې روژه کې لا موږ څه بل څه ولیدل چې یاره په هر بازار کې او د غریبانو دپاره نو دې کې خو یو چې غریبانو ته مسافرو ته ریلیف میلاویږي او بله زه به دا ووایم چې DPO صاحب داسې روایات کیښو چې ټیک دا به ریټایرډ هم شي لاړ به هم شي خو د نورو دپاره یې لږه ګرانه کړه ولې چې دا کیسې نور څوک څه نه کوي هغه راشي او بس خپل وخت پاس کوي او بیا ځي نو موږ د DPO صاحب ډېر مشکور یو چې زموږ څه په دې خاورو کې ناست دی په دې ځمکه زموږ څه ناست دی او مونږ دعا کوو چې خدای پاک دغه په عمر کې برکت واچوي او دغسې افسران مونږ له نور هم راشي خو امید کم دی چې دا روایت بیا برقرار وساتي زه یو ځل بیا د خپلو عوامو د طرفه د داروړې د طرفه د دې عزتمندو ټولو چې دې کې منتخب نمایندګان هم ناست دي موږ د DPO صاحب او د هغه د ټیم بیا بار شکریا ادا کوو چې هغو موږ له دا مقام راکړو او هغه دلته راغله